الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الظلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانست خدا در انتظار حمد مانست محمد چشم بر راه سنانست محمد حامد حمد خدا بس محمد حامد حمد خدا بس خدا مدح آفرین مصطفی بس محمد از تو می خواهم خدا را خدایا از تو می خواهم عشق مصطفی را ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمان انتہائی قابل قدر علماء اکرام عزت مآب جانشینی حضرت سے جناب حضرت مولانا بیال صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اغلو درنو ملمنو وقت مختصر دے
اختصار سره یو څو خبرې کول غواړم ستاسو توجه سره. لولنۍ خبره څنګه روایات را روان دي او د ما نه مخکې هم علماء کرام هغه تذکره وکړه چې حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتهم العالیه ته په دې عظیم بامقصد پروګرام باندې د دې په انعقاد باندې د زړه د ګهرایو نه خراج تحسین پیش کوم، ځکه چې تجربه ده په دې کم عمر کې کتل هم دي او لوست هم دي او اورید هم دي د خپل اساتذه کرامو نه، او ډېر افسوس په هغه خبرو باندې کېږي چې ډېر داسې ځایونه چې هلته کې چې کوم خلق په کوم مسند باندې ناست وي او د قرآن و حدیث دریابونه به وي او د هغو د محفلو د مجالسو نه معاشره علاقه او دنیا یو فیض حاصل کړي او استفاده یې کړي، هغه په مختلفو شکلونو کې علماء درس و تدریس وي، ډېر لوی علماء صوفیاء کرامي خانقاهونه، خو کله چې موږ دا وګورو او داسې دنیا واقعات دي چې کله هغوی لاړ شي نو وروستو هغه ځای ویران شي، چې سړی هلته لاړ شي نو ډېر افسوس کېږي چې یا الله په دې ځای کې خو د قرآن و حدیث چشمې چې کوم دي هغه جاري وي، دې ځای نه به خلقو خپله اصلاح کوله، دې ځای نه به د معاشرې اصلاح کېدله، دې ځای نه به د افراد اصلاح کېدله، نن هغه ځای ویران پروت دی. فخلف من بعدهم خلف، وروستو چې راشي هغوی نه اهلی هغه ځای ویران شي، هغه تباه و برباد شي، نو مخکني سړي چې کوم دی هغه صرف هغه نوم پاتې، نور چې کوم کار دی هغه بیا نه وي. نو الحمدلله دا ځای داسې نه دی، الله پاک د حضرت صاحب چې کوم فیض او کوم خدماتو هغه الله جاری و ساری ساتلی دي او الله دې جاری و ساری وساتي او الله دې حضرت مولانا بلال صاحب په عمر کې برکت واچي او الله دې دا خانقاه چې څومره خانقاهونه دي او څومره چې کوم دې دیني مراکز دي الله پاک دې زمونږ دپاره او د پوره معاشرې او د دنیا دپاره د اصلاح ذریعه وګرځي. دویمه خبره دا په دې ځای باندې کېناستل دا زم ګستاخي ګڼم، ولې چې دا د لویو خلقو ځای دی، خو زما استاد محترم حضرت مولانا قاری فضل قدیر صاحب چې کوم نه موږ قرآن زده کړی دی د هغه حکم او بیا هغه راغی نو هغه زما لپاره ډېر لوی سعادت و، بیا هغې کې صلیت العال په هغې کې انکار د هغې گنجائش نه و، خو یو امتحان و. زه به دا ووایم کیا یہ شکر کم ہے میرے جسم ناتواں کے لیے، کیا یہ شکر کم ہے میرے جسم ناتواں کے لیے کہ تو نے چنا مجھے اپنے امتحان کے لیے. بس یہ امتحان دے مختصر خبر کوم درې څلور کوم آیات او کوم حدیث چې وي د هغې مختصر تشریح. کوم آیات چې ما ستاسو مخکې بیان کړ دا صورت جمعه کې آیات نمبر 2 او دا آیات چې کوم دی دا اصل کې د ابراهیم علیه السلام دعا ده، خو دا په مختلفو شکلونو کې ذکر شوې ده. دا په صورت بقره کې آیات نمبر 129 کې ذکر شوې ده، دا په صورت آل عمران کې په آیات نمبر 164 کې ذکر شوې ده، او دا په صورت جمعه کې ذکر شوې ده چې ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی. دا دعا چې ابراهیم علیه السلام کړې ده په دې کې د بعثت رسول صلی الله علیه وسلم بنیادی مقاصد چې کوم ته مقاصد ثلاثه وي، درې مقاصد بیان شوي او هغه درې مقاصد د نبی علیه السلام د بعثت مقصود دي او په درې واړو باندې نبی علیه السلام زور ورکړی دی او د هغې چې کوم دنیا ته کوم ریزلټ و هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په اکمل طریقې سره پای تکمیل ته رسولی دی. لولنی مقصد چې ابراهیم علیه السلام فرمایل ربنا وبعث فیهم رسولا، یا الله رسول لېږې په دې خلقو کې منهم چې د دوی نه انسان وي بشر وي، ولې که د دوی د جنس نه نه وي فرشتو کې راشي جناتو کې راشي نو بیا به دوی د یو بل په خبره باندې نه پوهېږي، د یو بل ضروریات به نه پېژني، د یو بل مقاصد به نه پېژني، نو د دوی هغه ناسته ولاړه کې به فرق وي، د دوی خواهشاتو کې به فرق وي. نو پیغمبر داسې پکار دی، نبی داسې پکار دی، رسول داسې پکار دی
چې هغه د خپل مخاطب خپل د شاګرد هغه ضروریات پیژني چې دې ضرورت څه مقام دی پوره کولی په کار نه دی پوره کول د دې شرعي حیثیت څه دی دا هغه سړی کولی شي چې د کوم معاشرات د کوم ضروریات د کوم خواهشات مشترک وي. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم یا الله په دوی کې رسول وکړي د دوی نه او الله پاک هغه شانتي وکړله او د ابراهیم علیه السلام دعا قبول شله. مخکې مقاصد بیان کړل چې اولنی مقصد به دا چې یتلو علی داسې پیغمبر چې هغه باندې آیاتونه د الله تلاوت کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې مقصد باندې هم ډېر لوی زور لګولی او په صحابه کرامو کې په سوونو باندې چې کوم دی حفاظ پیدا شي او تلاوت چې کوم دی د دنیا ریکارډ جوړ شوی دی چې هغه په یوه ورځ کې هم ختم کړی دی په 3 ورځو کې هم کړی دی په هفته کې هم کړی دی او شپې په تهجد کې هم کړی دی. دا ولې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت چې کوم بنیادی مقصد و یتلو علی هغه تلاوت باندې چې کوم دی صحابه کرامو مکمل توجه ورکړه. نبی علیہ السلام د هغې فضایل بیان کړل. نن سبا مختلفې فتنې راځي او مونږ یورو یو فتنه نن سبا دا ده چې خلق وایي تاسو باور دا نوي سکالران چې کوم راځي نن سبا خلق هغه سړی زیات اوري چې کوم ظاهر چې کوم دی هغه خپل د سنت مطابق نه او ځان داسې ماډرن ایشو کوي خلق د هغه نه زیات متاثره کېږي مادیت دی. هغه چې خبره کوي او دا فلانکی ډاکټر ګړلا دا ډاکټر جاوید غامدي ګړلا دا فلانکی ډاکټر ګړلا ښه خبرې کوي پکې ګڼ شی پکې خبرې ومایي خو زمونږ د خلقو مزاج داسې دی زمونږ طبیعت داسې دی چې کومه خبره کې سهولت هغه موږ ډېر ژر منو. او نن سبا دا خبره کافي محفلو کې ما سره شوې ده خلقو چړکړې ده ما اورېدې هم د هغه کس نه چې هغوی د قرآن مجید د تلاوت ضرورت نشته ولې چې تلاوت مقصد بل سړی دی پکې نشته تلاوت کوي. دا مطلب دا چې دا فتنه ده خلق د کتاب نه په طریقه باندې کټ کول ولې چې دې په لوستو کې ثواب نشتی. ابراهیم علیه السلام دعا کړله او الله پاک په قرآن کې ذکر کړله ویتلو علی او د بخاری شریف او د مشکات شریف چې کوم دی صحیح حدیث دی متفق علیه حدیث دی په تلاوت باندې ته څنګه د هغې انکار کوي نه چې پوهېږي پې نه نو هسې ضرورت یې نشته دی. دا فتنې دي دا خلق او مسلمانان کوم چې دا قرا حضرات په مدارسو کې په جماعتونو کې لګیا دي خپل وختونه ورکړي دي خلقو قدر وکړي. موږ خو جماعت کې قاري صاحب چې کوم دی 100 روپۍ فیس دی هغې لپاره ننواتې کول لازم که 100 روپۍ فیس راکوي یا دې قاري صاحب سلبه شروع کړله نو دې مړېږي نه. دې مطلب دا چې تا د قرآن مجید اولنی نبي علیه السلام د بعثت مقصد اهمیت خپل زړه نه واخللی ستا په زړه کې د تلاوت ستا په زړه کې د قرآن مجید د زده کولو د قرآن مجید سره محبت وې تا به سل نه تا به 100 روپۍ ورکولې خو چونکې هغه یو داسې غونې کار دی چې ذاتي غونې کار دی نو هغې موږ سره اهمیت نشته دی. ټول نه مخکې نبي علیه السلام توجه ورکړله ویتلو علی چې بهترین قاریان پیدا کړل بهترین حفاظ پیدا کړل هغو چې کوم دی قرآن مجید چې کوم دی په صحیح طریقې سره تلاوت کړ. دویم مقصد ویعلمو چې هغوی ته تعلیم وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلاوت باعث اجر و ثواب هغې کې هېڅ شک نشته دی خو اصل مقصد دا دی چې هغې سره سره ته هغې تعلیم ومو چې هغې تعلیم و تعلم هغه زده کړي چې دا قرآن چې زه سیم دا ماته څه وایي د دې کې دننه ما نه څه مطالبې دي زما معاشرت څنګه پکار دی زما سیاست څنګه پکار دی زما معیشت څنګه پکار دی زما خلقو سره ناسته ولاړه څنګه پکار ده زما د حقوق چې کوم دی د والدینو د ګاونډیانو د اساتذه کرامو د غیر مسلمو د دې هغې حقوق څه دي هغې څه طریقه کار پکار دی دا به تا ته راځي ویعلمهم الکتاب چې ته قرآن مجید زده کړې. قرآن مجید څه شی پرېښی نه دی وړوکی دی که غټ دی که ماشوم دی که بوډا دی که مور پلار دی که رونه دی که ترونه دی که ګاونډیان دي معاشره ده کلی دی دنیا دی پوره یو اصول یې موږ ته راکړي دي هغه اصولو مطابق چې کوم دی موږ خپل ژوند دا به تعلیم و تعلم سره راځي چې هغې لپاره علما په مدارسو کې ناستې دي او هغوی چې کوم دی خپلې زندګیانې ورکړي دي اگر چې موږ یې په ارام نه پرېږدو لګېدلي ورپسې په مختلفو طریقو سره خو دا د بعثت نبوي اهم دویم مقصد چې کوم دی هغه دی یعلموهم الکتاب. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علی ویعلموهم الکتاب چې هغو ته کتاب والحکمت او حکمت کې مختلف اقوال دي علماء په هغې باندې بحث کړی دی خو راجح قول دا دی چې حکمت نه مراد حدیث دي سنت رسول چې د الله کتاب تلاوت د هغې تعلیم و تعلم
او دریم شی چې کوم دی هغې سره دا دواړه بعضې یو شمار کړلی بعض جدا شمار کړ دی چې هغه قرآن او حدیث قرآن سره حدیث او سنت رسول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت دویم مقصد او دریم مقصد چې کوم نن موقع سره زیات مناسب دی هغه دی ویزکیهم تزکیه چې ته قرآن مجید تلاوت هم وکړه تعلیم و تعلم هم وکړه ښه زده کړه ترجمه یې زده کړه تفسیر یې زده کړه ګرامر یې زده کړه ځان بالکل تیار کړه خو چې څوک پورې دې سره یو اهم شی دی چې ویزکیهم هغې ته تزکیه نفس ویل کېږي چې دا نه نو لوی علما او لوی قراء هغه موږ یینو چې د هغو د علم او د هغو د قرات هغه برکات نه وي بلکې څنګه عام چې دنیادار خلق دنیا پسې لګېدلي دغه شان دي هغه خلق لګېدلی وي د هغو په زړه کې یو درد نه وي اصل شی دا دی چې د خدای مخلوق سره ستا درد پیدا شي چې ته مخلوق نه نفرت نه کوي چې دا ګوره دا داسې دی دا دنیادار دی او د دې ګیره داسې او د ده کپړې داسې دا پرېږده ته درد پیدا کړه ستا په درد سره د هغه چهره بدل شي ستا په درد سره د هغه لباس بدل شي ستا په درد سره د هغه چې کوم دی اخلاق بدل شي ستا په درد سره د هغه ناست ولاړه بدل شي ستا په درد سره چې کوم دی په معاشره کې انقلاب راشي بیا د وینا بیا ته خلقو ته پړي ما اچوه بیا ته خلق باندې فتوی مه لګوه ستا درد دی او الله پاک به د هغه خود به خود د هغه بل سړي قلب ته منتقل کوي تزکیه کې دغه شی دی چې د پیر او د مرشد په زړه کې د هغه په قلب یو درد وي هغه درد چې کوم دی هغه بل ته منتقل کېږي هغه درد چې منتقل کېږي هغه سره خود به خود دې من هغه خلک پوهېږي چې څوک دې فن ته راغلی وي د چا په محفل کې ناست وي چا په قدمونو کې ناست وي ځان یې حواله کړی هغه کې انقلاب راځي د هغه زړه چې کوم دی هغه بدلېږي نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته صحابه کرام ولي وي صحبت چې د نبي علیه السلام په صحبت کې ناست وو کنې نو تعلیم و تعلم ضرورت خود دومره نه و اگر چې نبی علیه السلام په هغې باندې تفصیلات د هغې بیان کړي دي هغوی پوه کړي دي لیکن د هغو اهل زبان عربي د هغو ژبه وه بس آیات ولې شو مطلب باندې پوه شول خو نه نبی علیه السلام په محفل کې کېناستل صحبت اختیار کړ د هغې طرز و طریقې زده کړې د شپې ژوند یې زده کړ د ورځې زده کړ د معاشرت یې زده کړ نو هغه خلقو چې د نبي علیه السلام په 23 کالو کمې غونې عرصه کې په پوره دنیا کې د اسلام بول بالا شو او اصل شی هغه تزکیه ده مونږ چې تاریخ ګورو حدیث ګورو داسې واقعات به ډېر کم یو کېدای شي نه چې یو صحابي چا په مشکل دلی هغه اسلام راوړی یا یو صحابي چې کوم دی هغه چا په تهجد ګرځېدلی هغه ایمان راوړی اصل خلق چې متاثره شوی دی ایمان راوړلی هغه د صحابه کرامو د معاشرت نه د هغو د کردار نه هغو د گفتار نه هغو د رفتار نه هغو به چې یو ځای کې تېرېدل نو خلقو به یې دا چې تېرېږي نو د معلومېږي دا چې دا سړی دروغجن نه شي کېدی دی چې د چا اتباع دی هغه دروغجن نه شي کېدی دی چې په کوم مذهب باندې روان دی هغه مذهب دروغجن نه شي کېدی ولې چې د هغو معاشرت د هغو ناسته ولاړه اصل شی څنګه چې مولانا شاهد صاحب تاسو ته ووایي اصل شی دا دی چې ستا ګاونډي ستا د شر نه بچ شي ستا مور پلار نن سبا خو داسې دور راغلی ګاونډي پرېږده چې مور پلار د اولاد د شر نه پناه غواړي چې اولاد کې یو سکون دی زه خو ما خو دا تجربه وشله او زه دا ویم په مدرسه کې طالبان ته هم دا خبره کوو چې یو سړي اولاد دا بیا حیوان دی چې خپل اولاد وشي او د سره بیا هم د مور پلار احساس نه وي د دې مطلب دا چې دې سړي مسلماني برا انعام ده چې مور پلار څومره تکلیف تېروي څومره هغو سختي تېروي شپې بچې میچاز یو کې مور په خپله به هغه میچاز له پاسه سملي او وړوکې بچه واخلي فوج ځای کې واچي په کار دا چې مور پلار بوډا شي زوی هم دا کردار ادا کړي هغه په خپله هسې سملي مور له چې کوم دی هغه آرام ورکړي مور له هغه ګرمه بړستن ورکړي مور لپاره چې کوم دی هغه ځان قربان کړي د پلار لپاره ځان قربان کړي نن سبا مور او پلار د زامنو انډیوالي ده دا انډیوالي ده چې بس که پیسې یې چې بر سیټنګ برابر دی او که پیسې نه نو بیا اسم نشته دی اسلام خو د دې شوم نه دی اسلام د ماده خو مادیت شو روحانیت نه شو روحانیت په تا کې راځي په خانقاه کې پیر و مرشد بنی سي عالم بنی سي دین سره به چې کوم دی ځان ټچ کوي بیا به ته پوهېږي که زه د لوږې مرم خو زه خپل مور نشم پرېښلی که زه د لوږې مرم خو زه خپل پلار نشم پرېښلی که زه لوږې نه مرم خو زه خپل بچي نشم پرېښلی ته به ستا به یو دیني ذهن جوړي ستا به یو کنسپټ جوړي ته به د هغې مطابق خپل ژوند تېروي او دا څیزونه چې کوم دی دا به کېږي چې تاسو خانقاه سره د خلقو سره تزکیه نفس چې کوم دی هغه راشي تزکیه نفس چې کوم دی دې نه بغیر اسم نه کېږي د ماحول اثر وي نن چې کوم تاسو که څوک لاول ځل راغلي تاسو به خامخا په خپل په ذهن کې څه درد محسوس کوئ څه فرق به محسوس کوئ ولې چې د ماحول اثر دی زمونږ علماء دیوبند کې ډېر لوی لوی خلق تېر شوي دي مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه ډېر لوی سړی تېر شوی دی هغه یو پیر راغی تانبون ته
هلته یو واده پروګرام هغې له راغی چې راغی نو د حاجي امداد الله مهاجر مکي رحمت الله علیه علما یې پېژني صوفیه کرام یې پېژني چې د کوم پایي سړی و هغه راغی هلته کې نو حاجي امداد الله صاحب سره دا سوچ وکړو چې هسې راغلی یم د سره میلاو شه نور څه داسې ګهره تعارف نه و خو دغه ته پته وه چې دی د پیرۍ او کار کوي نو خواته یې ښکاره شه لاړ کېناست محفل کې یو محفل یې وکړو نو څنګه چې محفل کې کېناست نو حاجي امداد الله مهاجر رحمت الله علیه چې کوم دی هغه ته پته وه هغه پېژندلی و خبرې ویل اورېد دا ډېر لوی عالم دی او دا ډېر صاحب استعداد سړی دی که دې چېرته دې لینډ ته راشي نو ډېر لوی فایده به وشي نو هغه ته وایي چې ما نه بیعت شه حالانکه د بیعت کېدو بعضې صوفیو دا اصول لیکلي یو سړی به فور ونه بیعت کوي لاول به تخلیه کوي بیا به تحلیه کوي تخلیه مطلب دا چې هغه سړی به حرام کوي خاص کر دغه څیزونه چې هغه د حرام پرېږدي د هغه خوراک صفا شي هغه خېټه صفا شي هغه دماغ د هغه جسم کې چې کومه وینه جوړېږي دا صفا شي نو دا تخلیه چې راشي حرامو نه خالي شي بیا تحلیه وکړه بیا یې خوندناک کړه ولې چې صفا لوښي کې ته پای اچوي نو هغه به قابل استعمال وي او که نه په لوښي کې او په جام کې او په کټورۍ کې دغې کې چې کوم دی په ګیلاس کې ګند دی وشان دی ته بې له پاسه پای اچوي نو دواړه ځای دي نو لاول هغه تخلیه کوي او بیا تخلیه کوي صوفیاو کرام طریقه کار دی خو یو غاړه حاجي امداد الله مهاجر مکي او د بل غاړه مولانا رشید احمد ګنگوهي د ډېر لوی هستیانې وي هغه پېژنده چې دا سړی صاحب استعداد دی دی تیار دی خو دی صرف پالش کول غواړي ورته وایي چې ما نه بیعت شه هغه وایي زه بیعت کېږم خو یو شرط دی چې ما به تنګی نه چېرې ذکر کوه چې دا نن دا شغل دی نن هغه مشغولیت دی ما به تنګی نه بیعت کېږم هغه وایي نه هېڅ به زده هم نه زما دا سره لوز دی خو صرف بیعت شه بس هغه ته تانبون کې بیعت شو پاتې شو شپه یې کړه چې شپه یې کړه نو شپې ټول پاسېدل پیر صاحب پاسېد حاجي امداد الله مهاجر مکي رحمت الله علیه نور مریدان پاسېدل تهجد کوي دی هم ویښ شو چې ویښ شو دا ټول تهجد کوي شاید ته پورې بده خبره ده چې په خپله پاسېد لاړ او داسې یې وکړه راغی تهجد یې وکړل تهجد یې وکړل نو بیا ویل چې زما خیال دا چې زه وده کېږم بله ټولو ذکر کوه چې با ذکر شروع کړه نو دوه شپې وکړې اوله دویمه درېیمه چې درې شپې وکړې نو بلاړ حاجي امداد الله مهاجر مکي رحمت الله علیه ته وایي تا خپل کار پوره وکړه ما منې هغې نه ما خو چې کوم واده کړلی د هغې مطابق تا ته بس ویلي چې شپې پاسه یا ته ذکر کوه یا ته فلان کې شغل کې هغې کې کوم ځان مصرفه کړه هغې تا نه دي ویلي خو بس زه اوس دا غواړم چې زه دلته صالح راځي پاتې شم صرف بیعت شوی صالح راځي هلته پاتې شو او بیا چې هلته نه ووت نو د حضرت نه بیعت هم شو او د هغه خلیفه هم شو هغه ولې اجازت ورکړه او مولانا رشید احمد ګنگوهي رحمت الله علیه په پوره دنیا کې نن د علما دیوبند مین ستن دغه ولې چې صحبت ته راغی یوه شپه دوه شپه او درې شپې او زندګي بدله شوه علم مخکې هم خو پالش شوی نه و دې خانقاهونو کې سړی پالش شي په دې مراکزو کې سړی پالش شي د هغه تزکیه وشي او سنې خلکو زموږ خو دا د افسوس خبره ده چې دوه قسمه طبقې دي یو هغه طبقه ده چې هغه سره دا شی مني نه یاره دا څه فضول کار دی بس قرآن حدیث دي هغې کې هر څه لیکلي ته سره چا پسې ځې یو هغه فرقه ده چې هغوی د قرآن حدیث ضرورت هم نشته چې پیر د لاس باندې راغی بس ته جنتي دی به جنت ته هم تابع دوزخ ته به تابع قرآن حدیث پرېږده دا د علماء دیوبند مسلک دا دی چې دا اعتدال دی دا درمیانه لار ده چې ته به قرآن حدیث هم خپلوي ته به چې کوم دی هغې د دې لاین لپاره که سړی فرض کړه د ډرایوینګ کتاب واخلي او سار نه شروع کړه د ماښام پورې دا ډرایوینګ کتاب لولي یو میاشت ولولي یو کال ولولي او بس زه ډرایور یم ما ته استاد کې ډایرکټ ګاډی چلو ته به یې که نه به یې یا یو سړی کوکینګ کوي او هغه یو کتاب راواخلي او هغې کې څه دا چې مثاله دومره اچوه ډالډه دومره اچوه برچکې دومره اچوه دا صرف لولي او اچي به کې نه کاریګر خوا کې نه ودرېږي چرته هم نشي زده کولی ځان به تباه کړي پوره خلق به تباه کړي دقه شانتي علماء دیوبند چې قرآن او حدیث خو د هغې لپاره تا لپاره کس پکار دی چې هغه ستا ټریننګ وکړي تا وپېژني چې ستا لپاره څه پکار دي حاجي امداد الله مهاجر مکي رحمت الله علیه دا ته پته وه چې دا سړی نور تیار دی نو هغه ته وایي چې تا ته هېڅ هم نه یم صرف بیعت وکړه پوهېده پې که نه عام کسانو لپاره خو دا روټین نه و پکار دا ده لوی لوی خلق امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي هغه د سفیان ثوري رحمت الله علیه بیعت شوی و نو هغه وی لولا سنتان لهلک النعمان دو کال هغه صحبت کې پاتې شوی وی که چېرته دوه کاله زه صحبت کې نه وی پاتې شوی نو نعمان به هلاک شوی امام ابو حنیفه صاحب وایي زه به هلاک شوی موږ ستاسو څه مجال دی او څه مقام دی
موږ خو تباہ او بربادي 24 غنټې د الله په بغاوت کې دي. نو چې امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ هغه باره کې راځي بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ ډېر لوی صوفي تیر شوی دی چې هغه دغه محفل کې تاو کې ناست به امام احمد بن حنبل چې د ډېر لوی مقام فقيه دی عالم دی مفسر دی لیکن د دې خلقو په محفل کې ناست سره فائدہ ده د دې خلقو چې موږ دوله ټیم ورکول په دې نیت باندې تلل چې زما زه جوړ شم. موږ ټول مخکې په خپله کې یو عالم تقریر کوو نو صرف هغه محفل ښایسته کولو لپاره کردار زموږ کمزوری دی. امیان خو جدي دغه شان دي هغه سره خبر نه دي زیات ذمہواری چې کوم دی هر هغه کس چې کم خبر شو په کومه خبر شو هغه خبر هغه عالم دی. پکار دا چې نن د عهد وکړي چې څه خبر دلته اورم دنا اورم سار اورم بل ارز اورم کله چې راځم بل ځای کې اورم بل یو عالم کې هغه خپل ځان کې راولم بالخصوص د حقوق العباد حواله سره چې حقوق العباد زموږ ډېر زیات کمزوري دي. موږ بل له عزت ورکو زمونږ دا یو ذهن جوړ دی چې زما به سړی عزت کې زه به عزتمن یم که زه چاله عزت ورکم عزت دغې ته وایي چې ښه دوستان وګوره ښه محفل یې وګوره ښه خلکو سره داسته ولاړ وکړه. حکم راغی چې وخت ختم شوی دی نو په دغه خبرو اکتفا کوم څه چې وي الله پاک دې باندې عمل کولو توفیق راکړي او الله پاک دې دا بهار قائم و دائم وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب